مسند الامام الاعظم، امام اعظم نو تیل شي کنه. مسند ابي حنیفه نو تیل شي. صحیح ده. صحیح. مسانید الامام الاعظم په نامه اشته. ټیک ده. مسند امام ابو حنیفه دی رحمهم الله کی مختلف بیانات دی. کتاب الایمان والاسلام، کتاب العلم ده بیا ورکی، کتاب الطهاره ده بیا کتاب الصلاه ده، فقهی ترتیب ده بیا ورکی. صحیح ده. کتاب الزکاه، کتاب الصوم، بیا کتاب الحج، ارکان خمسه بیان ده ورکی کنه. ارکان خمسه نه بعد بیا پکې معاملات دی. کتاب النکاح، کتاب الاستبراء، کتاب الرضاع، کتاب الطلاق، کتاب التدبیر، کتاب النفقات، کتاب الایمان، کتاب الحدود وغیرہ. کتاب البیوع بیا پکې بیوع هم شته. صحیح ده. مختلف بیوع وغیرہ دی. بیا پکې پیغمبر اسلام د امت فضیل دی، فضل امت محمد صلی الله علیه وسلم، اشربات عماز و حیا پکې شته. سید وغیرہ ښه. کتاب الدعوات، رقا، مرض، طب دا پکې شته. یعنی ټول شیان دی پکې. الحمدلله. بهترین کتاب. مسند الامام الاعظم والمجتهد الاقدم ابي حنيفه النعمان بن ثابت الكوفي التابعي رضي الله تعالى عنه المتوفى وفاتی په سوره کې شو 150 هجری کې. خام من روایت القاضي الامام العلامه المحدث صدر الدين موسى بن زكريا الحسكفي رحمه الله المتوفى. او د دې ولکم کاری په کړ دی محمد عابد سندي الانصاري رحمه الله. صحیح. اوس دی ولمو ابتدا کوو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله أئمة الدين وصحبه سرج الإسلام والمسلمين. أما بعد، فيقول أضعف عباد الله الغني محمد عابد بن أحمد علي بن القاضي محمد مراد الواعظ السندي الأنصاري تاب الله عليه. خدای پاک دی ولا مفیو کې ورحم دیو کې توجدی پو فرمایي. انه هو التواب الرحيم. خدای چې لما كان مسند الامام الاعظم والهمام الاقدم ابي حنيفه النعمان رضي الله تعالى عنه من روايه الحسفكي، چې کله د مسند څو د مسند امام اعظم ابو حنیفه دی ولا د کم روایت باندې حسکفي په روایت باندې ښه کنه مرتبا على اسماء شيوخه. دی ولا کوم شيوخ دي علما دي اساتذه د مغو په ترتیب باندې راوړ دي اسماء په ترتیب سره کنه نمونه اسماء گرامی بحسب ما روى عنهم رحمهم الله تعالى چې کوم انداز سره روایت کړ دي مغو په انداز باندې جمع کوي ښه. خو چې دا ترتیب لك مشکل وكان استخراج الحديث منه مشكلا خصوصا لمن لا يدري الشيخ الامام في ذلك الحديث، خصوصا په هغه صورت کې حدیث رو بسل ولا ګران جوړیږي کنه چې کله د امام ولا شیخ نه پیژنې په دې کې دی شیخ څوک دی حدیث کې نه دی چې ما به ولا ترتیب ورکو. اردت ان ارتب على الابواب الفقهيه، فقهي ترتیب مې ولا ورکو ليسهل البحث فيه چې لټول پکې آسان شي. مستعینا بالله، خدای نه مدد غوښتونکی کما انه مفیز الخير والجود، چې د خیر او د سخاوت وغیرہ بیون کې دی کنه. الله پاک ډیر رحم والا دی، کرم والا دی. خوځي کې خبره تغوک نیول پکار دی. اڅه خبره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق خلکو ډیره خبرې کړې دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه محدث نو، یو عام شان د انسانو بس صرف فقه باندې لګ لګ پیدو. او بیا ته چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اهل الرای کې او اهل الحديث نو، حالانکه زمونږ سوره علما دي او څومره مونږ شيوخ دي اساتذه تر علما او نوان صحابه او پر دا ټول شو محدثین هم فقها هم او په حدیث کې ولا زیات مهارت حاصل، خصوصا زمونږ مذهب علما او تصحیح ده. حدائق الحنفیه کتاب دی کنه د فقها ذکر دی پکې حنفی فقها او محدثین هم. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق خلق پروپاګاندا کې چې حدیثونو کې ولا مهارت بخینه او حاصل ده خبره دروغ ده.
علم په دنیا کې دا خبره څه ده صحیح نه ده حقیقت نه لري اصل کې وجه دا ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په هغه شهر کې پیدا شو کوفی علاقې تل شي کوفی او تل شي کنه او دی پیدایش په کم کال کې شوی په هغه کال کې چې صحابه ژوندي وو علما او لوی لوی اکابر موجود وو او په هغه ټیم کې د کوفه شهر څو علاقه دا د علم حدیث او د علم فقه مرکز وو ځکه چې صحابه دې ته ډېره توجه کړې وه فقه غته کوفه شهر ته او اصل کې وجه دا وه کنه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شهر آباد کړی و کنه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه علم ستن و او بدلته کې کوم خصوصي محدثینو کنه امام ابو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه دی لکه کې وسد کوفه کې عبد الله بن مسعود متعلق خلق څه وایي زرع الفقه فقه چا کړلی دا عبد الله بن مسعود کړی د سقاه علقمه سر روایت یې غنه د فقه په باره سقاه علقمه تو علقمه سی بل پڼه ورکړه او بوله ورکړلې صحیح ده حسده حماد رحمت الله علیه امام ابو حنیفه استاد دی هغه به دا شکل فصل تیار شو به راوري بلو صحیح ده دا اکثر حدیث دي کې حماد دی په طریقې دی وطحنه ابو حنیفه صاحب ماغه فصل به شکړلو اوړه کړلو وعجنه ابو یوسف رحمت الله علیه وړتنه جوړ کړلو بیا ګوند کړله لاندې کړله وخبذه محمد رحمه الله امام محمد رحمت الله علیه په حقړه مونږ ته تیار پرته ده وسائر الناس یاکلون منه اوس خلک تنه خوري په تیار بنه اوس خلک تنه لګي د خوري به ځنته چې زه مجتهد مته څنګه مجتهد ده تیار مړی خوري سید دادی کمال چې وی خره ازمای کا کازما دینه کا خرابې کی دا تا غلطی شو امام سلمو زما او کوم سړی چې صحیح طریقې سره فکر نشي ازمول کنه دی معنی ده چې مېدای خراب ده او دا فکر خزمونګه فکر ډیره اعلی د پټولو فکر کنه مضبوطه ډیره ده اصلي د کوچوکر مو کرتنه نه دی وتل نور شیان ډیره اصلي د خالصه ده مېدا تنه نه دی وتل ډیره غوژه ده طاقت سړی تور کې انرژي پکې ډیره زیاته ده وټامین دا خبره پرې ده مختبه دغه شهر سو د کی کوم علما تیر شي تقریبا علما فرمای 4000 علما د شهر نه تیر شي دي کوفه شهر نه اغه نه علاوه په دې شهر کې کوم علما اوسېدل دي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ابو موسی شری رضی الله عنه حذیفه بن الیمان سلمان فرسی رزنده په کې غوانا سلمان فرسی په اولاد کې ویده سې کسي چې اسمان ته کېله مخېږي رکوز به کې سوریه تشتا کنه حدیث کې هغه امام ابو حنیفه ده زنه علماء نه دا معنا اخلي کنه زنه نور اخلي خصي معنا انده او یو شهر د شیال ته کې به امام یاغه مدینه شهر ده خلق بو ترزی و خان بن یضربون اکباد لیبل هغه څوک د امام مالک سعودي صحیح ده کنه امام دار الهجره نو د شیخ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حدیث مزداق دی هغه نه عبد الله بن وفار د عمر بن اسیر سی عبد الله بن حارث بن جزء رضی الله عنه دا پکې و صحیح ده کنه نور سینکړو صحابه و تقریبا امام عجلی رحمه الله ویلي چې دغه کوفه شهر کې چې کوم صحابه اوسېدل 1500 صحابه و پکې 1500 صحابه شهر کې اوسېږي د علم څه حال وي بالکل هغه نه علاوه به دې شهر ته چې توجه یې کړی د علی رضی الله عنه به ډېره توجه ورکړه دغه شهر دارالخلافه جوړه کړه العاصمه صحیح دارالخلافه ډېر اهمیت لري د ملک ټوله توجه په همدې بني کنه بیا د علی رضی الله عنه اندی شهر په باری کې وی کنه چې رحم الله ابن عبد قد ملأ هذه القريه علما عبد الله صاحب ته دعا وکړه چې خدای دې پرخمو کې د شهر د علم نه ډک صحیح ده خپل گواهیر کړه نو د سیل ش اصحاب ابن مسعود سرج هذه الامه د عبد الله بن مسعود څومره شاګردان دي تیار کړ د خلک دي د ټول د امت دیوی دي صحیح ده کنه امام ابو حنیفه دغه تلامذاو کې رضی صحیح ده هغه نه علاوه مسروق بن اجدع رحمت الله علیه ډېر مشهور دی کنه مسروق رحمت الله په توپ کې چاواړي وځه کوته مسروق ویل شي سره یا سره ښه دا وایي چې زه په صحابو کې وګرځېدلم علم زده کول کې دا خو تفسیر کې ډېر ماهر وکنه چې ما پکې دا علم وکړو شپږو کسانو باندې ختمیږي درت في الصحابه فوجدت علمهم ينتهي الى 6 ثم نظرت فوجدت علمهم ينتهي الى 2 چې بیا پکې وګرځېدم دا علم دوه کسانو تر منتهي کیږي انتهت الیه الرئاسه په الحديث شته لشي چې سړی په محدثانه شان کې اعلی درجه ته ورسیږي
ځکه ته رئیس الحدیث یل شي کنه خو رئیس ته که څوک نه استعمله انتهت الرئاسة الیه یل شي صحیح ده انتهت الرئاسة الیه فی علم النحو یعنې په علم نحو کې ډېر مخکې و صحیح ده چې دوه کسانو ته د علم منتهي شول یو پکې علي رضی الله تعالی عنه دا لوی فقیه و کنه په دې ولې د ځکه اقوال هم ډېر دي کنه خدمتونو موقعو ته ډېره میلاو شوې ده ځکه هر شی ډېر دي د نور صحابو په نسبت یعنې ابوبکر وغیره په نسبت او بل عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه صحیح ده کنه د علی رضی الله تشریف اوری دی وجه نه دغه علم نه دغه کوفه شهر شو د علومو خلاصه او مرکز و غړ و ګرځیدو صحیح شو نه امام ابو حنیفه رحمت الله په همدې شهر کې پیدا شو دلته پرورش شو دلته غړ شو دلته علم حاصل کو نه بیا څنګه ویل شي چې د حدیث نه واقفیت نعوذ بالله دا ډیره بیکاره خبره ده اصل کې امام ابو حنیفه رحمت الله شروع کې چې کله علم مسله علم کلام ته توجه ډیر ور کړی و او د ډیره مناظرې شي د کنه ډیر دهری لر کړیو کته ورېدلی مناقب ابو حنیفه وغیرہ کې شته ډیر کسان لر کړی علم کلام کې ډیر ماهر وو ورسته به د امام شافعي رحمت الله علیه سره چرته دي تعلقات قائم شولو امام شافعي رحمت الله پرو کې او کاتو کنه روانو ته شرط زی وغیرہ دی ویل چې د خبرې داس د کومه دی چې علم حدیث فقه ته توجه ورکړه نو دی علم الحدیث و شرایع ته توجه ورکړه نه کنه فقه ته او د نور حدیث وغیرہ ته توجه ورکړه صحیح ده دا بیا ته حج ته لاړو دي خو ډېر حجونه کړي څو حجونه کړي تقریبا امام صاحب 50 پرې حجونه کړي دي کنه ډېر د کمال خبر د مشکل شي یار کله حج ته ځي بیا حجونه کړي دي هغه نه اله چې کله مکی ته لاړو کنه مکی مکرمه کې صحابي عبد الله بن حارث رضی الله عنه ته ملاقات شو ځکه بل اتفاق تابعی دي ښه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی دي صحابه کتل 15 شپږ صحابه او د پیغمبر اسلام له حدیث د عبد الله بن حارث نه د حدیث ور دی الته کې حدیث بیانو دی وکتو من تفقه فی الدین کفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب دا حدیث ورده نور علومت نه حاصل کړو اغه نه بچ کله د حدیث دیار د حدیث کې دا کله کله یو علم کې یا کله کله دا کې پی خوشي کنه سړی باندې ډیر اثر وشي متاثر شي تنه نو دی حدیث طرف ته ډیره توجه شوق زړه کې پیدا شو ناغه نه بعد امام شافعي رحمت الله علیه ته لاړو ځانوي تلمذ اختیار کو سي شو الته کې علم زده کولو ادا د امام ابو حنیفه رحمت الله لوی استاد دی په حدیثو کې صحیح شو امام شافعي رحمت الله په خپل 500 صحابهونو علم حدیث زده کړی دی چې یو حدیث به وارد څه به وارد به تنه یادیده ښه کنه فورن به یادیدل او دا په غزواتو کې ډېر ماهر او غزواتو له بیل علمي ښه کنه په حدیثو کې چې وا پر کې عبد الله بن عمر سره په دې تیر د عبد الله بن عمر سره خپل په حدیثو کې ماهر او د غزواتو کې د خپل جنگیدل هم چې کله امام شافعي سوي کوي چې ویل چې مونږ پیغمبر سم سره ګرځیدل خو د امام شافعي وګوره چې ګرځیدل نه خو بیا مونږ نه زیات علم دي تشته د غزواتو زیات به پوهیږي صحیح د یو سړی ته متعلق د سی گواهی ورکې دی معنی دا شو چې دا پوه شو به د تعلیمي څومره پوي صحیح شو نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شدا بل اتفاق محدث هم د لکه څنګه فقيه او مجتهد د صحیح ده او دا خو خلک مکلتوب کې کنه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه محدث نو کړه شی سړی ته تېش د فقيه شو مطلب دا محدث شو فقيه ور پر جوړدل نشته پر حدیث باندې د عبور نه اصل ته مساله څنګه رباسي کم ځای نه راوړي مسالې خو د حدیثو نه راوتی دي کنه ندی معنا د چې په کې ماهر شي په حدیثو کې ماهر شي کڅو ته چې محدث دی معنا د فقيه نه وي سید ټیک ته حدیث به یاد وي الفاظ به یاد یا به سم محفوظ کړي وي خو چې کله سود ته چې الفقيه دی معنا د المحدثا شوي ځکه چې تفقه بغیر د حدیث نسل دلې نشي کته یو مسله رو بوسه به حدیث سره رو بوسه کنه کنه حدیث نه راشدی معنا د چې مفسره شو ټیک شو درې واړه کې جمع کیږي ځنه سړی مفسر خو فقيه محدث نه وي صحیح ده خو چې فقيه د تچوي دی معنا په درې واړو علومونه ته عبور حاصل ده او چې درې واړو علومونه د اثر شدي معنا علوم عربیه کې ته مهارت شته ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ځان سره هر قسم محدثین ستل فقه ولا ویلو نحوی بو سره ویلو صرفی بو سره ویلو علم الاشتقاق ولا ویلو سره علم اللغه ولا ویلو علم التفسیر ولا ویلو علم اصول ولا ویلو هر شي ولا علما بو سره وکړه چې مساله لیکله د صفاسانه نه و ټیک شو نه 50 علما سرکردگی کې وړر شان کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صحیح ده پاک هر قسم علما ورکیو هر قسم محدثین او مفسرین غټه کمیټي و سره د علما صحیح ده اغه نه علاوه چې عبد الله بن مسعود صاحب څه ده
دې ولا حدیثونه خو په ډېرو کتابونو کې موجود دي که نه صحیح ده داسې د نور ډېر علما دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شه دي اساتذه دي لکه سید ابن المسیب لوی روي هغه تابعي و که نه زید ابن وهب ابو وائل ابراهیم نخعی رحم الله دغو نه هم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 2000 حدیثونه زده کړي دي د مونږ ته داسې ګپ شپ لګېږي 2000 حدیثونه چې دي ته 15 حدیث سره واوره که دومره تکړه یې سره د سند دا مشکل شاید د سند سره چې یاد ساتي 15 ورځو بعد به دې هېر وي که چې ته یاد هم کړي ټیک شوه هغه نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اساتذهو کې لوی محدثین لکه عطا بن ابي رباح رحمت الله علیه و که نه تابعي و انده شیطه عمر بن دینار تابعي ابو اسحاق سبیعي دې روایتونه ډېر دي که نه ترمذي وغیره کې انده شیطه محمد بن مسلم تابعي محمد بن مسلم شهاب زهري ابن شهاب زهري رحمت الله دا خو د حدیثو مدون دي صحیح ده همداسې نور کسانو سره شته اکرامه رحمت الله د ابن عباس صاحب شو مولا و علم ور زده کوو صحیح ده که نه هغه نه له محمد بن منکدر حسن بصري رحم الله یو سلسل صحابهونه یا 1500 صحابهونه خلک علم حاصل کړي وو همداسې اعمش رحمت الله علیه نو دا څه دي اساتین الامه دي جبال العلم دي صحیح ده خانمونږ یې چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که مجتهد شو محدث څنګه نه شو حالانکه مجتهد دپاره شرط ده د چا به علم حدیث کې مکمل بصیرت لري ته یې معنی چې هو مجتهد و فقیه دا څنګه خبره شوه خپل شیخ نه انکار کوي که نه خپلې خبرې نه صحیح شوه امام بخاري رحمت الله په باره کې موږ چې هغه محدث و ځنه خلک چې فقیه هم و ځکه خو ته یې چې فقیه و محدث و که نه فقیه ځکه و صحیح ده فقاهت ورکې ولې ورکې و چې حدیثونه ورته ډېر غو ځکه ورته حدیثونه کې درجه ډېر حاصله که نه چې عبور ورته زیات حاصل ځکه فقیه نه ورته خلک مجتهد هم ده ټیک شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صرف دا خبره نه چې مونږ یو صاحب وینو زمونږ د مذهب شه دی مطبوع دی ځکه مونږ ډېر احترام کوو ډېرې خبرې به نه الحمدلله مونږ څلور ائمه اربعه او شه کوو احترام کوو ټولو ته په قدر د نظر ګوره ځان ته خبره چې مونږ چا پسې اتباع کوو صحیح ده نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپلې زمانې د علماو نه هم خراج تحسین شه کړی دی اصول کړی دی خپلې زمانې کې علماو ته ویلي دي کانه اعلم علی زمانه په خپلې زمانې کې ټولو نه پوه و صحیح ده علماو دغه په شان کې شهادتونه ګواهیان یې ورکړي دي سرټیفیکټ سند یې شته صحیح ده علماو دغه متعلق ویلي چې دا په علم حدیث کې امام و په فقه کې امام و په هر شي کې ولوي دي چې دا امام و د خپلې زمانې طبیعیت یې موږ ته مسلم شولو صحیح ده که نه داسې نور ډېر شیان شه شو موږ ته مسلم شو ځنه داسې خلک دي که نه چې د عناد نه کار اخلي یا د بغض نه به کار اخلي یا مثلا د امام ابو حنیفه رحمت الله کې د شان نه واقف نه هغه چې امام صاحب ته صرف ولس حدیث یاد و ځنه چې نه صرف 3 حدیثونه یاد دا خو علم کی دنیا میں بہت کمزور بات ہے صحیح ده دې لپاره څه واضح دلیل نشته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د عجب انگیز کیسې واورېده کتب حدیث کې شته کتب سیر کې شته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څومره خلک حیرانه کړي دي او څومره خلک حیرانه کړي دي ښه که نه وي پرې کې چې یو مجلس کې امام صاحب امام اعمش صاحب دواړه موجود سره کې یو مسالې باندې بحث وشو نو امام صاحب ته امام اعمش صاحب وی چې من عین خسته حضرت دي کم ځای نه رزده کړي دي چېرته نه دي دا خبرې راخیستې دي صحیح ده د شي خبرې ورته وکړه خانه دا خبره چې کله ورته وکړه که نه امام صاحب ته چې وي چې دا ما د تا نه په متعدد سندو سره دا خبره اورېدلې ده ښه بیا یې وله ور واوروله صحیح ده نو امام اعمش صاحب په دې خبره حیران شو بیا ورته ووایي حسبک ما حدثتک به فی 100 یوم حدثتنی به فی ساعت واحده چې ما ته په په ډېرو ورځو کې کوم علم د زده کړو تا ته په یوه ورځ کې راواورولو دا خو مشکله خبره یې که نه امام اعمش صاحب ته ویلي وو که نه او بیا خلکو ته ویلو ای چې یا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصیادله وانت ایها الرجل خست بکلا الطرفین امام اعمش صاحب خلکو ته ویلي چې د فقهاو جماعته تاسو اطباء ام بی بی اس ډاکټر ته ویلی شي هغه په دوی پوهېږي چې دا ولې ورکولی شي دا ولې د سیده ډسپنسري کول شي پوهېږي هم هر شي باندې اجزاو باندې پوه وي او یو چیرې صیدلي ولې بچه کې دوی ځان سره ستور کړي بد څه نه راخله نوم صرف وځي نور پرې نه پوهېږي
نو امام ابو حنیفه صاحب ته امام اشرفي چې انت یرجل خست بکله طرفین داسې نه ده چې ته صرف یو طرف باندې اخذ دې کړی دی تا ته په دواړو شیانو کې علم حاصل دی لکه ته صرف احادیث دې نه دي یاد بلکې د حدیث معنونه هم واقف وي احادیث نه مغز هم راوبسلی شي الفاظو معنی دواړو باندې تا ته قدرت حاصل طبیب هم یې او شی سویدله هم یې سیده سویدلې والا کار هم کولی شي په دواړو شیانو پوهېږي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حافظ الحدیث هم و او بل شو فقیه هم و صحیح شوه نو دې نه یې پته لګي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر د اوچتې درجې سړی و صحیح ده هغه نه له دې په شاګردا په تلامذه کې ډېر لوی هغه علما تېر شوي دي بس او ذکر دلته موږ نه کوو که نه خصوصا بس موږ صرف څه بیان کړه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لږې زږې خبرې بیان کړي بیا دې کتابه کې فقهي ترتیب شته که نه ابو عابد سندي صاحب قایم کړی دی پکې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا حدیثونه چې کوم دي که نه دا د 40,000 حدیثونه منتخب کړي 40,000 حدیثو کې چاڼې کړي چھانبین نه بعد پکې بیا کوم حدیثونه دی ولې کله هغه ته نوم ورکړو کتاب الاثار اثر خلک صحابه ولا روایتو ته خو اثر حدیث ته ویل شي صحیح ده که نه ټیک شوه د اثر لکه اثر نه والي ورته ویل اثر خو دي تېرې شي قدم لکه ته داسې قدم کې کدي اثر منقول کول ته ویل شي نقل کول او اثارت من علم منقول ته ویل شي قرآن کې شته که نه منقولات په معنی ده المنقولات المرویات په معنی ده صحیح ده من اثاري صحیح بیا مختصي د امام ابو حنیفه رحمت الله په حدیثو کې د ټولې دنیا کې اول نمبر کتاب دی خاص خلک خبرې کې امام ابو حنیفه صاحب سي امام ابو حنیفه رحمت الله په هغه ټیم کې کتاب ولیکو چې امام مالک صاحب هم نه ولیکلی ټولې دنیا کې د اول نمبر کتاب چا لیکلی دی امام ابو حنیفه رحمت الله په حدیثو کې کار کړی دی صحیح ده امام ابو حنیفه رحمت الله چې کله دا کتاب ولیکو هغه نه بعد د دې کتاب نه امام مالک رحمت الله اخذ وکړو امام مالک رحمت الله کتاب بیا دویم نمبر بنیو کنه موطا امام مالک ته ویل شي هغه د پر د ماخذ حیثیت لري د بنیاد او د اساس حیثیت لري او هغه ټیم کې بخاری شریف هم نه ولیکل شوی چې کله موطا امام مالک موجود خلق بوتیل شو اصح الكتب بعد کتاب الله تعالی دې ته ویل شو خو چې کله خدای پاک امام بخاری رحمت الله علیه کار اخیستو بخاری شریف ولیکو نو خدای پاک چاته قبولیت ورکړي د ځان ته خبره نه بیا د اصح الکتب ولا لقب د امام بخاری صاحب کتاب ته ملاو شولو د موطا مالک نشه شولو کټ شولو نو څو ګرڅو ګیلې چې امام ابو حنیفه رحمت الله محدث نه و دې معنی خدا چې بخاری په دې باندې شولو مبني شو کنه ځکه چې د موطا باندې لیکل شوی د موطا په کتاب الاثار باندې شوی ده ټیک شو هغه نه بعد به نور حدیثونه لیکل شي د ترتیبونه ور کړی شي د مختلف نو دا ډېر مخکینه کتاب صحیح ده او محدث عبدالعزیز دراوردی رحمت الله لوی محدث تر شه د غوای امام مالک سے په باره کې کان مالک ينظر فی کتب ابي حنیفه وينتفع بها امام ابو حنیفه سے کتابونه به پړول پیدا به تنا خستله امام مالک رحمت الله د امام اعظم صاحب شو برابر امام په زمانه کې سید عمر کې د دواړه غټ امامان دي کله چې موږ د حدیث ولا بحثونه کوو کنه موږ یې چې قال الامام الاکبران دو غټو امامانو ویل د غټ معنا څه ده چې عمر کې غټو کنه امام مالک صاحب امام ابو حنیفه چې کله څوک چې قال الامام الاصغران به نه امام احمد امام شفیع صاحب مراد وي ښه چې کله زمونږ په مذهب کې خبره شي قال الامام الاصغران امام یوسف امام محمد نه مراد څو ګره دومره خلک نه پوهه شي د امام ابو حنیفه ته چې دا پوهه نه و امام مالک سره شو برابر په درجه کې هم پل لوخه امام مالک ستنه پیدا اصلي کړی دي صحیح ده دین علاوه ایدی کتاب الاثر ولا علماء به ډېر شرح ولیکي دومره خدای قبولیت ورکړیو عظیم کتابو علامه ابن الهمام فقيه علی الاطلاق فتح القدیر ولا دی دا کنه فتح القدیر څه دی کړی دی علامه ابن الهمام تیلش ایدی ولا شاګرد څه دی قاسم بن قطلوب رحمت الله علیه د کتاب الاثر ولا یو شرح لیکلی د رجال او غیره باندې بحث کړی دی سید اغه نه علاوه حافظ ابن حجر رحمت الله د شافعی مذهب وسړی دی کنه دی په دې کتاب الاثر باندې رجال باندې کتاب لیکل دی رجال الحدیث سوی سید اغه نه علاوه نور غټ محدثین دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مرویات جمع کړی دي کنه سید کنه ترتیب ورکړ د مسند ابي حنیفه تل شي او د ټول مسانید چې رجمه کې تقریبا 60 مسانید جوړیږي امام صاحب والا هر چا په مسند لیکل دي خټول رجمه کړ دي بیا کنه ابو نعیم اسپنی صاحب لیکل دي ابن عساکر ابو العباس دوری حافظ ابن مندار رحمت الله علیه
دو لیکلي دي ځنه محدثین د امام صاحب والا کې مخالف وروسته به څه شولو د هغه معترف وګرځېدلو. بیا د امام ابو حنیفه رحمت الله ټول مسانید چې را جمع شو کنه تقریبا 18 کدینه زیاتی مسانید دي علامه ابن خسرو رحمت الله علیه جمع کړ دغه تل شي جامع مسانید الامام الاعظم غټ کتاب دی وکړ صحیح ده جلدونه دي صحیح ده نه دایره جمع کو هغه نه بعد په دې مسانید کې مسند علامه حسکفی چې دلته مونږ یې کنه دی ولا روایت موجود وخا کنه خدا د شيوخ اعتبار سره حدیث ذکر کوي ناغه دی وجنه ونه استخراج مشکل وي مونږ ته نبی علامه عابد سندي صاحب په دې ته فقهي ترتیب ورکو صحیح ده کنه اوس مسند الامام اعظم صاحب منی مشهور دي لکه څنګه دلته مونږ خبره وکړه صحیح ده کنه علامه سندي صاحب خپل وضاحت وکړو همخته اوس خبره کوي ګوره وته وبي قال حدثنا ابو حنيفه رحمه الله عن يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي ده سيدة عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال نو مرسي ولا حديثنا ولا واردية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي الأعمال بالنيات مختلف الفاظ سره غلط انما الاعمال بالنيات انما العمل بالنيات انما العمل بالنية انما الاعمال بالنية انما الاعمال بالنيات مختلف الفاظ صيغه دي ښه کنه چې د اعمالو دار مدار په نیت باندې څه معنی شي نیت دي صحیح عمل دي صحیح کیږي معنا ته نشل سیده عمل ښه کنه یو خدای سي عمل چې هغه د پر نیت واجبي ضروري ښه کنه زنه د سي عمل دي چې هغه مباح دي کنه خدا خنیت وجنه ثواب پکې ګرځي خو دینه عمل حرام څه د عمل حرام جایز نه ګرځي که خنیت دی پکې وکړو صحیح ده وسمره حدیثو کتابونه یوال کې دا عاده اوس خبره پکو الاعمال بالنیت وكل امرئ ما نوى هر سړي ته بغه سمېږي چې د کم شینیت کړی وي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله کدی سړي هجرت الله رسول طرف ته شو علم د پاره لاړ یا بل څه مقصد د پاره یعنی من كانت هجرته الى الله ورسوله سيده کنه نیتا و ثوابا سيده و احتسابا فهجرة الى الله ورسوله ثوابا وجزاء نه ثواب او بدلی اعتبار سره الله طرف ته واقع کیږي ومن كانت هجرته الى دنیا که سره دنیا طرف ته هجرت وکي سلول د پر یسیبه دنیا بوله ملاوش یسیب الدنيا بینو یسیبها ضمیر ولا راځي چې دنیا خشینه د ذکر دوباره ونه کو سیده زر زن زمین درې شان دي کنه ایم راتینه خزي طرف ته ان کې خو چې نکاح سره کوي په هجرت الى مهاجر الی هجرت مغی شي د پاره شمرل شي الى مهاجر الیه وی خزه پکې دوباره ذکر نه کړله سیده خو دلته کې دی متعلق څه خبر دي د حدیث متعلق دا حدیث په ټولو کتابونو کې اوله کې راوړل شي ښا کنه او دا حدیث ولې په ټولو کتابونو کې اوله کې راوړل شي چې محدثینو دا اراده یې کنه چې کوم کتاب لیکون کې یا غوي شي دا طلبای حدیث تلامذه او د یون کې او پړون کې دواړه په سوچو کې کنه خپل نیت درستګي او کې چې کلمه حدیث لوی شان دی دا د علم دی کنه علم الرسول دی دا چې اصله علم الرسول په فضیلت لري کنه د شدید پر سړی نیت صحیح وي ثواب ولا ملاوي شي صحیح ده کنه کنه خراب شي به خبر نه د وبال جوړیږي د دې دی واجنه ارڅو کې څه کوي په شروع کې وروړي صحیح ده علماء کرامو دا مسله لیکلي ده چې کوم سړی تصنیف کوي ته پکار ده چې دا حدیث د شروع کې راوړي چې خلک په خپل نیتونه صحیح کړي امام بخاری رحمت الله هم داسې کړی دی ډېرو محدثینو علماو د شی کړی دی صحیح ده امام شافعي صاحب خوای چې دا حدیث نصف علم دی ولی ځکه چې مونږه زړه ولا یو دنیا د چا نیت سره تعلق ساتي کنه چې متعلق مونږ کې ظاهري دنیا د اعمال جوارح دي دې وجنه د ششو نیم حدیث شو نیم علم شولو امام بیهقي سوي چې نه د سلسله علم دی درې مې څه علم هغه ځکه چې مونږ له اعمال څه دي زنه نیت القلب سره تعلق ساتي زنه اعمال جوارح سره تعلق ساتي زنه لسان سره تعلق ساتي دي کنه درې وړای سي دي زمونږ بدن کې امام ابو داود سی وایي چې د اسلامي تعلیماتو تجزیه وګورم کنه دی بنیاد په څلورو حدیثونو باندې دارمداري کیږي یو پکې دا حدیث دی چې دا ډېر اهم حدیث دی اسلام کې صحیح ده دویم حدیث دا چې من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی چې فضول کارونه پرې دنیا کې بس کار ولا کار کوي دریم نمبر حدیث الحلال بین والحرام بین وبین امور مشتبهات وغیره چې ولا حدیث دی کنه څلورم نمبر حدیث ازهد په دنیا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس چې خدای طرف ته متوجه شه دنیا نه او د دنیا شر نه برغبت شه کنه به بشش تاسو سره الله او د خدای مخلوق محبت کوي امام احمد سے وایي چې اصول حدیث دي
هغه 3 حدیثونه دي پکې همدا حدیث دی بل پکې دا حدیث دی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد نه بدعت نه علاوه نور ټول شنه باندې عمل کوه. دریم نمبر الحلال بین والحرام بین. دلته کې حدیث کې چې نیت چې تل شي النیت الاراده القصد ارادي تل شي. شریعت کې څه تل شي الاراده المتوجهه نحو الفعل چې کوم کار ته هغه د پر د اراده متوجه کی چې کوم کار کې هغه د پر د اراده او مقصد چې لابتغاء رضا الله تعالی وامتثال حکمه چې د خدای حکم منو د الله رضا له حاصل شي. صحیح شو. نو لغوي اعتبار سره خو هم د اصطلاحي معنی کې به د شریعت کارونو لپاره استعمالي ګټک شو. خانیت خبره وکړه اوس د حدیث نه ځنه علما ایم مسله استدلال کوي لکه ایم شافعي حنابلة مالکی هغه وایي چې او داس بدنیت نه بغیر نه سې کېږي ځکه چې ویل شي د انما الاعمال بالنیات والوضوء عمل او داس عمل دی صحیح ده او هغه چې کې دلته کې نیت نو لفظ رباسي خا کنه مونږ په نسبت شته دا حدیث نه هغه اصل کې دا او داس په تیمم باندې قیاس کوي کنه تیمم کې نیت ضروری ده کنه د شته داس کې نیت ضروری غني خو مونږ یې نه کانیت ته کو ثواب بدله ملو شي کنه مستحب ده نه پاتې شو خا کنه اندر چې کې سره بسم الله وي او داس کې او داس کېږي کنه ظاهر چې نه کېږي من لم يسمي فلوزو له مونږ چې نه دا حدیث په فضایل باندې محمول دی خا کنه او اصل کې موږ سره خبر ده چې قیاس ته پکې تیمم نه دا خبر ده سینه د ځکه چې الته په تراب باندې تا د غاکې تیمم خټه باندې کې خټه بذات خود شنه د مطهر نه دلته خو د نور بدن ملوث کوي کنه خو نیت توجنه پکې خدای پاک شر ولې طهارت راولي او به نفسه شدي بنفسه طاهر دی الله پاک وایي چې ان انزل من السماء ماء طهورا طهور د مبالغه سیاده قطو چې تل شي بار کټ کی نو طهور ته ذکر چې د کې د سلخه چې بار شي منکاتی کې ختم کی صحیح ده نو بذات خود پکې شدت طهارت ورکی ده صحیح ده نه کوم خبره غو کړی چې لوزو الایمن لم يسمي وغيرها هم ده چې لوزو الایمن لم ينوي نه غنوي چې وضوء کامل تنه مراد چې کامل او دستونه شنه برا سعادت تنه شملو چې کومه زمیداری دي دا واجب دا غنه تا نیت خلاص شو اراده ته نخلاص شو انت فارغ الذمه شوي خو ثواب نشه شي پاتې شو ټیک شو ناغو پکې نیت شرط کوي موږ په څه نه کو شرط کوو نه خا کنه هغه پکې صحت لفظ رباسي انما تصح الاعمال بالنیت غوده شي تر باسي موږ شي انما تصاب الاعمال بالنیت ثواب اعمال ثواب مليږي په څه سره نیت سره حدیث شان نزول چې شان ورود شه شان ورود به حدیث کې استعمال شان نزول یا سبب النزول په قران کریم کې استعمالېږي. دې حدیث د پر عبد الله بن مسعود صاحب نه خبر ذکر شوی د نور علماونه یو سړی ام قیس نامې دوه کنه نو می بل څه به ته خلکو ام قیس ویلو خزي او ته ویلی کته ماته کما سره نکاح کول غواړي به ماته هجرت رکې مدینه ته راته به دي هجرت کو او نکاح ته پر هجرت ول څه به خبر نه نکاح هم عبادت ولا شی دی کنه صحیح ده کنه ځنه خلکو چې تخلیل العباد افضل شي دی مونږ چې نکاح افضل شي دی خو لکه دې د پکارو چې نور شان هجرت غونې شي د نکاح د پر مو استعمال کړي ځکه چې هجرت خو عظیم شی دی کنه ناغه دی وجنه دغه حدیث را لالو کنه چې د نیت شي کړه خزه تر ته کړه په هجرت ویله مهاجر لکه ویل شو خو بیا هم علماء چې د حدیث نه د دې صحابي ششو شانت نه اوچته کیږي څنګه چې یو صحابي نیک کار کوي کنه بد کار نه دی بیا ول تنبیه کیږي دی منه د شي عظیم وکنه چې کله څوک عظیم ته تلاغونه نرزګي ضرور سي ته ولا وارنینګ ورکې کنه څوک ته نه پر دې سړی ته څه کوي او نو ول د سی ګیلا شکوا کوي ګیلا شکوا خلک قریب نه کوي بعید نه کوي د صحابي شان موږ د نور اوچت کیږي نور شکیږي اعلی ښکارا کیږي د مهاجر ام قیس به خلکو ویلو سیده نبی دا حدیث هغه ټیم کې پیغمبر سم ارشاد فرمایي د شان ورودن یعنی د ورود ولا کم شان او ما غایده ته خدای سید ورود من راتلل و دې حدیث کې هجرت ولا لفظ استعمال شوی هجرت هجر هجران چې تل شي خبرې پر دول تعلق پر دول دی شيخه من هجر اخاه فوق 3 ليال حدیث کې شتا کنه چې خبر سره پر دې سید کنه دې تل شي هجران الوطن تل شي هجران الكلام تل شي سیده خدلته نشه مراد د هجران د وطن مراد دي سیده چې وطن پر دی په هجرت موږ سره په درې قسمه ده یو هجرت من دار الكفر الى دار الاسلام سیده په شروع کې دا فرض ورسره بیا هر زمانی مطابق احکام دي کواجب پرایز نشي پر کول به ضروری وي بل هجرت امن د پر سړیو کې یو ځای کوله خطر وي سیده کنه بل هجرت شي د پرو کې معاش د پرو کې چې زما معاش شي روزګار دی خشي سیده کنه بل ګناه ده پره ګناه وغیرہ نه بچي هغه زینات لاله شي او دا هجرت سیده دا هجرت ته هم د شي نور هجرتونه کول شي سیده کنه
یو حقیقي هجرت دی هغه څه دی چې ګناه پرېږدي. المهاجر من هاجر هجر ما نهى الله عنه، عنه دی د هغه حقیقي هجرت شو.